د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې دوی به د فروری د 22 نیټې نه د جیلونو ډکولو تحریک پیل کوي، خو څېړونکي او قانوني پوهان وایي چې دا یو سیاسي چال دی او هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تېره ورځ د تحریک انصاف مشرانو په ټولنیزو رسنیو د خپلو کارکنانو راپارولو لپاره داسې د ویډیو پیغامونه خپاره کړي دي چې په خیوات کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي او د هغې لپاره ضروري ده چې جیلونه ډک کړي او د یاري بوتان مات کړي. जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो. خو د سپریم کورټ وتلی وکیل او قانون پوه شبیر حسین ګیګیانی وایي چې دا یو سیاسي چال دی او د دې هیڅ قانوني حیثیت نشته دی. د دې موجوده حکومت پرشرای سکولو لپاره دا یو حربه د سیاسي حربه ده. نور د دې نه لیګل قانوني څه قیمت شته نه پاین کې صحیح قیمت شته. پخوا شو د پاکستان او د برصغیر پاکوهند د ازادۍ وخت کې د انګریزانو په وخت کې هغه وخت جیل برو تخریب شو چې چونکه خو د ازادۍ لپاره نو زه نه پیګم او زما په خیال چې څوک هم په دې نه پیګي چې د څه لپاره جیل برو تخریب کوي. دویمه خبره ده چې جیل کې خو د یو کس ګرفتارول دا جیل ته لیږل دا د هر سړي خو نه ده چې یو کس وي چې ما ګرفتار کړو ما جیل ته ولېږه. څه جرم چا کړی نو هغه به ګرفتاري هغه به بیا د عدالت مجسټریټ صاحب د اډر په ذریعہ باندې جیل کې کس دن نکېږي او نه څوک د اډر د عدالت د اډر نه بغیر نه څوک جیل ته تلی شي او نه واپس راتلی شي. نو نه به دې څوک ګرفتاري ځکه چې جواز نشته او نه به عدالت جیل ته لیږي. دا خو یو ټوپی ډرامه ده، د دې هیڅ قسمه قانوني حیثیت نشته. سیاسي شنونکي او خبريال خازلي وایي چې دا کله نه چې عمران خان د حکومت نه لري کړی شوی دی نو هغه تر اوسه پورې و سیاسي چالونه چلولي دي خو هیڅ یو نه دی کامیاب شوی او دا خو داسې ښکاري چې کامیاب بنشي. د اقتدار د څوکۍ نه د جدا کېدو نه پس عمران خان تر اوسه پورې تقریبا 9 کارډونه استعمال کړل چې په هغه کې د امریکای خلاف سازش، د باجوه نوم اغستل، حقیقي ازادي مارچ، به د خیبر پختونخوا د پنجاب د اسمبلونو مستعفي کېدل، د دې ځینه د وفاق په ضد قرارداد پیش کول، دا ټول د یو قسمه کارډونو او دا د هغه اتم کارډ دی چې د وخت کې د جیل برو تحریک په نوم د وفاق خلاف استعمالي. عمران خان صاحب دا کمال هغه تحصیل دی چې هغه همیشه د میډیا د کوشش او د عوامو چې کوم اټریکشن دی دغه د غستور کې کامیابیږي. خو عمران خان تر اوسه پورې په تیر وو کارډونو کې یو کارډ هم نه دی کامیاب شوی. یو به شکه د جیلونو او د حوالتونو نه بار دغلت کیمپونه ممپونه ولګي خو آیا دا کیمپونه بسنګي څنګه چې د تیرو کیمپونو یا د تیرو حقیقي ازادي مارچ دغه بشانتو زما خیال دی چې دا یو وقتی اټریکشن دی صرف د خلکو د توجه ترلاسه کولو لپاره. سورج پرسپم د دې غبار نه دارنګ هواوزی څنګه چې د عمران خان صاحب د تیرو نور داونه هوا وته ده. بل خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او کارکنان د تکړه شي او جیلونو ته دلار شي. دوی ورته خلته پورا بندوبست کړی دی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان